بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حاجی نو پښتو ټي وي به تاسو ته اوس د حقیقت نه پرده اوچتوي. بي بي سي اردو چې کوم دی راپورټ کړی دی او هغه ډیټیل یې ورکې بیان کړی دی چې د الیکشن نه شاته پرایم منسټر هاوس کې څه روان، مطلب پرون ټوله ورځ په نیشنل اسمبلی کې هلچل و، د ووټینګ کله به ووټینګ کېده، منسوخ کېده، بیا 8 بجې، بیا 10 ته، بیا 12 ته خبره ورسېده، خو هغوی راپورټ کړی دی چې په پرایم منسټر هاوس کې څه روان. نو پرایم منسټر هاوس کې چې کله عمران خان ته پته ولګېده چې زما حکومت خو روان دی، نو هغه چیف اف آرمی سټاف جنرال قمر جاوید باجوا یا د عهدې نه لرې کړ. هغه اډر جاری کړ چې چیف اف آرمی سټاف ته د عهدې نه لرې شي. بیا یو بل کس عدنان صدیقي کوم چې د آرمی کس و، هغه دا پټیشن داخل کړ، په درخواست کې د لیکلي چې عمران خان ته دا حق حاصل نه وي چونکې هغه د عهدې نه لرې کېږي، هغه پرایم منسټر نه لرې کېږي او نو کانفیډنس ووټینګ د هغه خلاف شروع دی، نو هغه سره دا حق نه وي چې هغه د یو غټ اهم کس ته عهدې نه لرې کړي. نو چیف اف آرمی سټاف بیا چیف جسټس اطهر من الله ته کال کړی دی او هغه د شپې 12 بجې راغوستلی دی چې په هغه پټیشن باندې دی کاروي وشي. خو دغه دوران کې 2 کسان سره د پروتوکول چې نور پروتوکول غاړي او ارڅه پرایم منسټر هاوس ته رالل، خو 2 کسان په هلیکاپټر کې رالل د عمران خان هاوس ته، پرایم منسټر هاوس ته، او 45 منټ الته کې او د حکومتي یو ذرایع کوم چې الته دي د هغوی نه بي بي سي ته راپورټ کړی دی چې هغه خوشګوار ملاقات نو، چونکې الته کسان وو د حمله وه، ټول هاوس کیپرز و، ارڅو نه هغوی دا راپورټ کړی دی چې دا ملاقات خوشګوار نو. او بیا چا داسې وهلي هم دي چې پرایم منسټر یې وهلی هم دی، خو چونکې هغې کې دومره صداقت نشته، خو دغه فیصله چې کوم وه هغه واپس کړی شوه. هغه پرایم منسټر چې کومه فیصله اخیستې وه چې چیف آرمی سټاف د عهدې نه لرې کړی شي، نو هغه واپس کړی شوه او هغه لیټر چې کوم د منسټري اف ډیفنس نه چې کوم لیټر وته د چیف اف آرمی سټاف د ختمېدلو کوم نوټیفیکیشن چې به جاري کېده، نو هغه نوټیفیکیشن واپس واخیستی شو او پرایم منسټر چې کوم دی پرایم منسټر هاوس پرېښوسته او لاړه بنګاله ته. نو د شپې دغه کاروي شوې ده، کوم چې بیا سهار ډي جي آی اس پی آر چې کوم دی نوټیفیکیشن جاری کړ چې دا بالکل دروغ دي او دا جرنالست چې کوم ایتوز دي د هغې بالکل خلاف دي او دوی یو منګړت بي بي سي اردو چې کوم دی یو منګړت سټوري جوړه کړې ده او دروغ یې ویلي دي. خو چونکې د بي بي سي په سټورۍ کې داسې دغه خو هم شته چې او بالکل پرایم منسټر هاوس ته چې کوم دی 2 کسان راغلي وو او هغه کسان بي بي سي لیکلي دي چې هغه کسان اعلی عهدهدار چې کوم دغه نه لرې کړي وو، چې کوم کسان پرایم منسټر د عهدې نه لرې کړي وو، هغه کسان راغلي وو. یو چې کوم دی هغوی وایي چې چیف اف آرمی سټاف او بل کس هغوی نه ښیي چې هغه څوک وو، خو هغه راغلي سره د پروتوکوله 45 منټه چې کوم دی پرایم منسټر هاوس کې تیر کړي دي او بیا د هغې نه پس پرایم منسټر چې کوم دی هغه تللی دی. دغه دوران کې پرایم منسټر چې کوم دی یو میټینګ هم راغوستی، ټول کیبینټ کسان چې کوم دی هغوی ټول وزیران یې راغوستي وو، هغوی میټینګ روان و او هغې کې دا فیصله پرایم منسټر وکړه چې چیف اف آرمی سټاف ته د عهدې نه لرې کړی شي، ځکه چې عمران خان لاړ رشیا ته او رشیا چې کله په یوکرین باندې حمله کړې وه، نو عمران خان هلته او خو عمران خان هغې کې د رشیا سپورټ کړی و، هغه وی چې یاره نیټو غلط کوي او داسې، خو ډایرکټ چې کوم دی چیف اف آرمی سټاف راغی. نو کله چې پرایم منسټر ته رشیا ته، نو امریکا زموږ سفیر کوم چې واشنګټن کې هغه راوغوسته او هغه ته په سختو الفاظو کې وی چې پرایم منسټر منې کې د رشیا ته د وزټ نه چې هغه هلته کې لاړ نشي، هلته کې په دوره باندې لاړ نشي او ګینې تاسو ته به د سخت نتایجو سامنا او په پاکستان باندې به امریکا سختې پابندۍ ولګوي. خو عمران خان هغه ونه منله او هغه لاړ رشیا ته.
نو کله چې پرایم منسټر واپس راغی نو چیف اف آرمی سټاف بیان ورکړ چې مونږ د رشیا مخالفت کوو او رشیا ته پکار دی چې یوکرین نه لاسونه وباسي او رشیا او چیف اف آرمی سټاف چې کوم دی د یوکرین مده وهلې او چیف اف آرمی سټاف چې کوم دی د یوکرین سپورټ وکړ او ویل چې یوکرین سره ظلم روان دی او د امریکا په حق کې پریس کانفرنس وکړو کومې له وجې چې بیا امریکا لیټر راولېږه چې عمران خان د عهدې نه لرې کړی شي او نو کانفیډنس د هغه خلاف د عدم اعتماد شروع شي نو هغه لیټر مطابق نن هغه عدم اعتماد شو عمران خان د عهدې نه لرې کړی شو نو عمران خان په دغه حق کې فیصله وکړه چې چیف اف آرمی سټاف ته د عهدې نه هغه سپارش دغه کړ چې چیف اف آرمی سټاف چې کوم دی د ملک سره خونس نه دی او د عهدې نه لرې کړی شي نو چې لرې کړی شي د تلو نه مخکې مطلب د 12 بجو نه مخکې هغه دغه وکړه او منسټري اف ډیفنس نه چې کوم دی لیټر راته او دغه دوران کې 2 کسان رالل او عمران خان یې چې کوم دی پرایم منسټر خوست هغه سره ملاقات وکړ او یو بل کسو د لیټر د وروتو نه مخکې د 12 بجو نه مخکې هغه پیټیشن داخل کړ په چیف په هغه پیټیشن داخل کړ په سپریم کورټ کې چې عمران خان دی هغه پیټیشن داخل کړ او یو بل کس عدنان صدیقی په سپریم کورټ کې پیټیشن داخل کړ چې په هغه کې لیکلي چې عمران خان سره ته دا حق نه وي حاصل چې هغه د یو اهم عہدیدار د عہدې نه لرې کړي او هغه د برطرف کړي او په دغه دوران کې چیف جسټس راورسېد 12 بجې عدالت ته چې په پیټیشن باندې کاروي وشي او عمران خان ته دا حق حاصل نه وي چې چیف اف آرمی سټاف ته د عهدې نه لرې کړي په دغه لیټر کې چې کوم دی د دې نوټیفیکیشن نمبر هم لا نو لیکل شوی ځکه چې د منسټري اف ډیفنس نه باندې دغه لیټر وروته او دلته په سپریم کورټ دغه کول چې چیف جسټس بالکل په سپریم کورټ کې ناست چې هغه وی دا لیټر راشي زه به ډایرکټ خارج کوم چې نه عمران خان سره دا حق حاصل نه دی عمران خان د عهدې نه لرې دی خو په دې دوران کې 2 کسان په هلیکاپټر کې پرایم منسټر خوست ته رالل او عمران خان سره مطلب ډیر تلخ کلامی او ډیر اوی ریکارډ کړی دی چې ډیر په سختو الفاظو کې وسره میټینګ کړی او وی بیا 45 منټ پس لاړل خو هغه منسټر اف ډیفنس نه چې کوم نه چیف جسټس د برطرفه کوم نوټیفیکیشن جاری کړه هغه هم جاری شو عمران خان چې کوم دی پرایم منسټر خو سه پرې هوسته او لاړو بنګال تا نو بی بی سی اردو چې کوم دی دا ریکارډ کړی دی د دې خلاف بیا نن ډي جی آی ایسپر چې کوم دی پریس کانفرنس هم وکړو چې نه دا درو دي او بی بی سی خلاف موږ اکشن لیو او موږ بی بی سی سره رابطه هم کړی دی چې دا دوی درو خبر چاپ کړی دی او د دې خلاف د کاروي وشي خو چونکې ریکارډینګ کې هم راغلی دی چې 2 کسان په هلیکاپټر کې راغلی او بل پروتوکول هم راغلی او بل چیف جسټس چې کوم دی څنګه 12 بجې د یو داسې نوټیفیکیشن ځان را رسي چې هغه لا نوټیفیکیشن جاری شوی هم نه دی او پیټیشن د هغې نه مخکې داخل شو دا څنګه چل شو نو ګورو په ټویټر کې په هر څه کې هم خلکو په ډېر دغه کړی دی خو دغه قصه چې کوم دی بیګا د پرایم منسټر هوس کې شاته شوې ده د نیشنل اسمبلی نه شاته چې کوم دی دغه حالاتو د نورو داسې قسمه ویډیوګانو دپاره پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن ضرور کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ نوې کوم ویډیوګانې راځي هغه درته رارسي د نورو داسې